माल د ډیپو په نسبت باندې منډي کې ښه خرڅ 743 هم چلیږي 740 هم چلیږي د ډیپو چې کوم پوزیشن دی نو پوزیشن ډیر د توران پوزیشن دار چې لکه سوي ناخلی وتر ناخلی مکس ناخلی او دی چې دی لکه ریټ کم کې خو ځب بیا اخلي هو کنه جی دا پرچیز چالو دی اوس پتا سره زه خیمه چې ریټونه د پاک مال څنګه دی لګي نو زمیدار خو په دې کې هیڅ کلم نشي خوشاله دی ولی چې کم از کم دا کم ریټونه او دا کم دغه چې دي نو د دې نه یو په دوه په دې باندې خرچي دي نو خوشاله به څنګه شي کار خو منډو والا حاضر سات سټ دی او ډیپو والا کار لګ خراب دی څنګه خراب دی په دې مې پوهیږي نو بس ای ګریډ مال غواړي او خلک ګریډ لګ نه کوي کنه اوس دلته کې ستاسو مال دلته څنګه خرڅیږي یاره دلته خو بس خره توله دی زمیدارانو ورونو سره خبرې کوم چې دا پر تاسو له کم ریټ لګي آیا په دې باندې تاسو خوشاله یې دا پر مانډو والا او ډیپوانو والا چې کمې کپنې دي د تمباکو دا زمیدارانو ته بیا وایي چې تاسو صفا مال راوړئ ګریډ مال راوړئ بالکل ګنده مال مه راوړئ تاسو ته به ښه ریټونه لګي د دې مانډۍ مشر ناصر ولاړ دی څه پیغام ورکوي زمیدارانو ته هغه به راته دی وایي تاسو څه پیغام ورکوئ زمیدارانو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم موږ زمیدار ورونو ته وایو چې ګریډو کې ښکلې پیسې والے پټیم باندې به والے مکس ګریډ مروړي چونکه کمپوی زمیدار چې دی ای خپل پټیم باندې خپل تماکو وروړي پټیم خپل پیسې لري چې کم خلک ګریډ کوي کم مکس ګریډ والے چې راځي هغه ته ریجیکشن کیږي خپلم کړيږي مونږ هم ځان سره کړی گزاره کوي زمیداران نه تنګي نه زمیدار نه تنګي او ډیپو والا خو چې نه ډیر بد حال لغسته نو دی کار سیټ دی سیدا بل یو مونږ دا اورېدلې چې دا پر کمپټیشن چلیږي ملکونو سره مقابله د مال نو پکار دي زمیدارانو ته چې یو ګریډ مال راوړي صفا مال ریټ په لخه ملاويږي او دویم دا 14 اگست نه مخکې مال خرڅول دي 14 اگست نه چرستو شي بیا به مال په نیم ریټ خرڅيږي د دې د پته شته یره جدي خو معلومات نشته خو اورو داسې لکه تاسو یو هغه چې ان ډي پی ورته راشي نو 550 چلیږي یا بي ډي راشي نو 640 چلیږي او خپل درته په ښه نظر ګوري کومانډو ولر ته په ښه نظر ګوري بسم الله الرحمن الرحیم په دې اوس پوزیشن کې خو دا منډي په صحیح لین روانه ده ډیپو ته جمال ویسن هغه کې زیات ریجیکټ کوي زمیدار ته تکلیف دی ډېر غټه خرچي شوی دی په یو هغه باندې پاتل 100 په 2000 من لرګي لزمکې نیولې په اجارو دا کم پوزیشن چې دی دا ډیفانو ډېر خطر روان دی چې مال نیم ویسه ته بندلې ویسه سلور دیوالي سلور ته ریجیکټ کی چې سوي لګنه زمیدارانو ته پکار دي چې کې دی نه بالکل باور کوي کې خودل خو نه دی پکار هو یاره لکه دي چې کم ریټونه راکې کنه نو ریټونه ډیر زیات کم دي نو په دې باندې خر زمیدار ته څه پیدا نه کیږي ځکه چې لرګي نن سبا په 2000 روپے من لرګي دی 200 خداشن بټه کوي شو داشن مزدور شو 35000 روپے باندې مزدور بټه دا کې کنه ډکای او نو په دې باندې خرچه ډیر زیات راځي نو په دې باندې په بټه باندې کم از کم تقریبا 130000 روپے خرچه را نو چې دا په حساب کې کنه نو بټه کې به څومره دغه خو ته من وزن پکې وځي اتمنه وزن چې حساب وکړو اتمنه وزن تقریبا دغه 3 لک روپو راوځي نو 3 لک کې نور خرچې هم ډیر زیات دي پټو خرچې دي جاری دي نو دي کې هیڅ هم نه پاتې کیږي څه پیغام ورکړي زمیدارانو ته چې مال څنګه راوړل پکار مال تاسو ګریډ کوي شین په شین نه وړي سې په سې راوړي خړې په خړې راوړي مال صفا او وچ راوړي دې مانډې حواله سره څه ویل غواړي آیا تاسو نه مال په اسانه باندې لیکنه تنګي مو ریجیکټ کوي درته مال څنګه چې پی ټی سی والا ریټونه لګولې دي 745 تقریبا ریټ لګیدل کنه پای کې موږ دا څه اورید چې چاته 500 520 هم لګي 550 هم لګي نغي متعلق تاسو ویل غواړي یره زه خو د هغې مطابق خو دغه خبره ده چې د هغې او د دوی زه وایم چې د هغې نه د دې سیستم ډېر د زمیدار دپاره بهتر دی خو اول دا شاه فیصل به یې ته وایم چې ستا ډېر احسان زه ځکه منم چې زما زمیدار وروڼه چې کوم دي هغه شریف آباد ډیپو ته دي کو پوجون ته دي کو هغه بل کپنې ته دي هلته ورته ډېر بد حالات کېږي شاه فیصل به یې زموږ د زمیدارو دپاره ډېر محنت وکړو او دا ډیپو یې دلته راوړو چونکې په دې یو ټکي سره چې یاره دلته کې اسانتیا وي او زما زمیدار کړه ونه کړي زه د زمیدار وروڼو نه خواست کوم چې کم از کم د شاه فیصل بھائی او د عبدالله بھائی تاسو احسان ومنئ چې دومره لنډ ځای ته تاسو ته ډیپو راوړو دلته به کم از کم 2000 یا 1500 روپے کری لګي لاهور ته 5000 یا 5000 روپے به لګي نو زه تا ته وایم چې ښه په تفتیش سره مال راوړئ او خرڅوئ او بیا زمیندارونه دا خواستم کو چې پټه مټه کوئ انتظارګاه کې کښېنئ کم زمیندار وي هغه به پټې سره ولاړ وي خپل بنډل به ګوري ریټ ته به هم ګوري چې څنګه ریټ بانډر وي هغه شانته به ریټ وي دلته څه ریټ چې نه پاک مال راشي نو
740 او 43 740 743 زبردست زبردست. دا ایډریس کم ځای دا ډیپو کم ځای دا چې د دفترو ډیپو دی دفترو کې دی او ډېر موږ ته اسانتیا ده او زه د شاه فیصل بای بیا مې احسان منم او شکریه د زمیندارو طرف. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. زمیندارانو دا پیره تماکوان ډیر زیات کرلی او ډیر کم شوی دی. صحیح فصل دا پیره ډیر کم شوی دی. دا غینه بعد پرچیس هم چې کم دی کنه ډیر لیټ کېدو. اوس دې ټیم کې پی ټی سی والا چې کم کپنې نه دی هغه هم اوس چا چالو کړي چا نه چالو کړي. مانډو کې ما ډیر کم چالو شوی دی. دا اوس یو مانډی ده په دې کې ولاړ او ستاسو دا پیره مال درنه ښه اخیستل کېږي او که نه د دې باره کې به زمیندارانو سره یو څو خبرې کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. ستاسو ډېره مننه مهرباني. کاکا څه ویل غواړئ؟ مال مو راوړی که نه؟ مال خو م راوړی دی په دې وخت کې او دې منډۍ کې دا یونیورسل کمپنۍ چې کومه ده منډۍ د انشاءالله د نورو په نسبت باندې ډېر ښه کردار ادا کوي او مالونه هم ښه طریقې سره اخلي او زمیندارو ته پیمنټ هم لکه ډېر برابر طریقې سره کیږي. او تا دویم لومبنۍ خبره لکه د خوشحالۍ مطابق وکړله. بالکل داسې دی. دې کې یو په دوه په دې باندې دا خرچ دی. کم از کم د لرګي خرچ ته وګوره. لرګي خو یو په ډبل ګران دی. د مزدور خرچ ته وګوره چې کم مزدور به په 100 روپۍ کار کاو نن هغه په 2025 باندې لګیا دی. داسې دی. او نو په دې کې به زمیندار ته څه پیدا وشي. خاور مسالې دي ډیپو د ډیپی خاوره چې کومه سره ده هغه به په کم حد کې د نن په 14000 د هغې ریټ دی جی. نو زمیندار ته به په دې کې کوم طریقې سره پیدا راشي. اوس تاسو څونه ریټ راغلی دلته څونه ریټ لګی؟ دلته 742 پورې 742. آوا دا ښه ریټ شو. او ریټ خو بس چې ګریډ مالی بیا ښه لکه ټول صحیح علی کنه او چې لکه کمزوري بیا راځي په ښکته وته نو دوی گزاره کوي ټیک ده چې 2 روپۍ به کم چلی خو گزاره کوي د زمیندار هغه کار روانوي جي نو د دوی نه خلک مطمئن دی جي. صحیح ده.